أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. وصلى الله تبارك وتعالى د يهوديانو او د اهل کتابو بنی اسرائیلو نور خباستونه بیانوي. الله وی وَإِذْ او کله چې قیل اویل شي لهم دیوتا آمنو چې ایمان راوړی بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړي دي الله تعالی. قالو نو دیو وی نؤمنو منګه ایمان راوړو بما په هغه څه باندې انزلا چې نازل کړی شوي دي علینا مونږ ته. ویکفرون او دیو انکار کوي بما د هغه څه نه وراءه چې سوا د دې نه دي، د دې نه ما سوا دي د هغې نه انکار کوي. وهو الحق او حال دا چې هغه حق دی مصدقا تصدیق کوونکي دي لما د هغه څه معهم چې دیو سره دي. قل وای پیغمبره فلم تقتلون نو ولی تاسو وجل انبیاء الله پیغمبران د الله تعالی من قبلو د دین مخکی ان کنتم کچرتئی تاسو مؤمنین مومنان. ولقد جاءکم او یقینا راغلیو تاسو ته موسی علیہ الصلوۃ والسلام بالبینات پخکار دلیلونو سرا، پخکارا نخو سرا، پخکارا معجزاتو سرا او پخکارا دلیلونو سرا. ثم اتخذتم العجل بیا تاسو نیولی اوسخی په خدایتوب سرا. ثم بیا اتخذتم تاسو نیولیو العجل اسخی په خدایتوب باندې او معبودم نیولیو. ثم اتخذتم العجل بیا تاسو نیولی اوسخی په خدایتوب باندې من بعده وروستو دینا وانتم او تاسو ظالمون ظالمان وی. وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ او کله چې اخذنا واغست مونږه میثاقکم مضبوط وعده ستاسونا ورفعنا او چت کمنګا فوقکم ستاسو د پاسه التورا غرد تورا کوی تورم ستاسو د پاسه او چت کو دا په د سیراخ کته شیو کانه ذل لک چتری د چتری بشان پر راکته شیو او دیو ته ویل و منی دیو غټیم کې ویل منو او خو لیکن بیا عمل رستو داسیو چې هغه نه منلو به نه منله. خذو ونسی ما هغه څه آتیناکم چې مونږ درکړي دي تاسو ته بقوت په طاقت د عمل سره واسمعوا او واورئ د الله حکم. قالو نو ویل دیو سمعنا واورېدل مونږه وعصینا او نافرماني کوو مونږه. یا خود سوا چې په ظاهره باندې داسې وي چې کله پې غر راښکته شو وی سمعنا مونږ واورېده او مونږ منو، خو چې کله غر ته لرې شو نو وعصینا نافرماني کوو. یا داسې وه چې کله پې غر راښکته شو نو هغه ټایم کې ویل چې منو جي، خو بیا وروستو اعمال یې داسې وو چې هغه د نه منلو نو په خوله باندې نه ویل چې نه منو، خو لیکن منلې نه. واشربو او وڅکولی شوه فی قلوبهم العجل د دیو په زړونو کې مینه د سخي سره. وڅکولی شوه څه مطلب؟ خلک چې څنګه اوبه وڅکي او دا په دې بدن کې ټول بدن کې شاملی شي نو دغه شان د دیو په زړونو کې د سخي محبت څکولی شوی دا بالکل ورننوتی و. نو واشربو او وڅکولی شوه فی قلوبهم العجل د دیو په زړونو کې مینه د سخي سره بکفرهم په وجه د کفر د دیو باندې. قل وای پیغمبره بئس ما ډیر بد دی هغه شی یامرکم چې حکم کوي تاسو ته به په هغې سره ایمانکم ستاسو ایمانونه ان کنتم کچرته تاسو مؤمنین مومنان. قلو اے پیغمبرہ
ان کانت کچرتوی لکم الدار الاخرت استاسو د پاره کور د آخرت عند الله پنځ د الله تعالی باندې خالصتا یوازې استاسو ځکه دیو بزان له خاص کاو خپل ځانون د پاره به جنت خاص کاو يهوديانو به ویل هغه څوک به جنت تزي چې يهودیت باندې نصرانيانو به ویل هغه انسان به جنت تزي چې په نصرانيت باندې او دا دعوی به کولی د جنت ذمہواران به ځان ګڼل او صرف يهودي به جنت تزي نسوارا ویل صرف نصرانی به جنت تزي نو الله رب العالمین پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د مباهله اعلان ورته وکا قول ورته وای پیغمبر ان کانت کچرتوی لکم الدار الاخرت استاسو د پاره کور د آخرت عند الله پنځ د الله تعالی باندې خالص وطن یوازی من دون الناس ما سوا د نور خلقنا بغیر د نور خلقنا او نور خلقو ته نه ملوي نو پتمنوا الموت ارزو وکید مرگ او غواړی مرگ لرا ان کنتم صادقین کچرتای تاسو رښتونی کرشتونی نو مرگ غواړی سورت آل عمران آیت نمبر 61 کې الله رب العالمین هغه د مباهله ذکر کړی چې دیو ته شوی و چای کی دی پمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم څوک چې بحث کوي تا سره پیغمبره پیه پدی قرآن کې پدی دین کې من بعد ما ورستو دا آغا سنا جاءکا چراغ لره تاتا من العلم دا علمنا دا وحینا فقل نورتو پیغمبر تعالو راشی ندعو را بغوالو منگا ابناءنا خپل زامن و ابناءکم او تاسو خپل زامن را غواړی و نسانا و منگ بخپل زنان را غواړو و نساءکم تاسو خپل زنان را غواړی وان پوسنا منگ بپخپلم حاضر شو وان پوسکم او تاسو پخپل حاضر شئی نو ثم نبتهل بیا بعجزیو کو اللہ تعالی تا یعنی پا عاجزی سربا اللہ تبارک و تعالی تا سی دعاو کو پنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین و بگرزو منگا لعنت دا اللہ تعالی پا دروغ جنو باندی یعنی پا عاجزی سربا اللہ رب العالمین تا سی دعاو کو چی اللہ پا دروغ جنو دا اللہ تعالی لعنت وکا الله په دروغجنو د الله لعنت وی داسې به وایو نو دې ته ویل کېږي مباهله چې کله کافر په دلایلو باندې ونشي او دارنګې دلایل نه مني نو دا په اعمالو کې نشي کولی فروعي مسایلو کې عقایدو کې کېدلی شي چې کافر هغه وایي زه په حق باندې یم یو سړی عقیدتاً مشرک دی کافر دی او هغه وایي زه په حق باندې یم او نه مني په هېڅ باندې نور نه کېږي نو مباهله ورسره کولی شي چې هغه ته وی راځه دواړه به ټول به راجمع شو ټول قوم ستاسو خلک به مي موږ به مي او په شراکت باندې به الله ته زاری وکړو عاجزي وکړو الله نه به سوال وکړو چې الله چې کوم پکې دروغجن دي په هغې لعنت وکړه نو بس چې کوم خلک غرق شو یو هغه تباه شو نور به مؤمنان پاتې شي نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې ارزو وکي د مرګ کچرته تاسو رښتونی یې خو الله وایي دیو ته غزان معلوم دی خو ته پته ده چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق دی نو الله وایي ولن یتمنوه او هیڅ چرې به دیو ارزو ونه کي د مرګ ابدا همیشه بما په سبب د هغه څه قدمت چې مخکې لیږل دي ایدیهم د دیو لاسونو والله علیم الله تعالی ډیر خپویا دی بالظالمین په ظالمانو باندې ولا تجدنهم او تبخامخ بیا ممیدیو لرا احرس الناس زیات حرس کون کی د نور خلقنا احرس الناس زیات حرس کون کی د نور خلقنا علی حیات په ژوند دنیاوی باندې ومن الذین او داغ خلقنا هم اشرکو چې شرک کړی دی هغه د ټولو خلقو نه زیات حرسناک دی یودو خوخی احدهم هر یو تند دیونا لو یعمرو لو کاش
یعمرو چې عمر ورکلی شي دته الف سنة زر کالا وما هو او ندی دا عمر بمزحزحه خلاصون کې د لرا من العذاب د عذابنا ان يعمر یعنی چې عمر ورله ورکلی شي والله بصیر الله تعالی لیدون کې دی بما یعملون په هغه څه باندې چې دوی کوي هر څه الله ییني آیاتونو ترجمه دوباره وورئ وَإِذَا او کله چې قیل اویل شي لهم دیوتا آمینو چې ایمان راوړئ بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړي دي الله تعالی قالو نو وایي دیو نؤمنو چې مونږ ایمان راوړو بما په هغه څه باندې انزل علینا چې نازل کړی شوي دي مونږ ته ويکفرون او دیو انکار کوي بما د هغه څه نه وراءه چې د دې نه ما سوا دي وهو الحق او حال دا چې هغه حق دی مصدقا لما معهم تصدیق کوونکي دي د هغه څه چې د دوی سره دي قل وایه پیغمبره فلم تقتلون نو ولې تاسو وجل انبیاء الله پیغمبران د الله تعالی من قبل مخکې ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو مؤمنان ولقد جاءکم او یقینا راغلی تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات پخکار دلایل سره ثم اتخذتم العجل بیا تاسو نیولی اوسخې په خدایتوب باندې من بعده وروستو د دینا وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وئ وَإِذْ او کله چې اخذنا میثاقکم واغسته مونږه مضبوطه وعده ستاسونه ورفعنا اوچت کو مونږه فوقکم الطور ستاسو د پاسه غر د تور خذوا ونسئ ما آتیناکم هغه څه چې مونږ درکړي دي تاسو ته بقوة په قوت او په طاقت سره واسمعوا واورئ قالو نو ویل دیو سمعنا واورېدل مونږه وعصینا او نافرمانی کو منگا و اشربو فی قلوبهم العجل او سکولی شیوا د دیو پزلونو کی مین دسخی سرا بی کفرهم پا وجه د کفر د دیو قلو پیغمبرا بی اسما دیر بد دی اغس یامرکم به چی حکم کئی تاسو تا داغی ایمانکم ستاسو ایمانونا ان کنتم مؤمنین کچرتئی تاسو مؤمنان قلو پیغمبر ان کانت کچرتوی لکم ستاسو د پارا الدار الاخرت کور د آخرت عند الله پنځ د الله تعالی باندې خالص وطن یوازی من دون الناس بغیر د نور خلقنا پتمنوا الموت ان اوغړی مرګ لرا ان کنتم صادقین کچرتئی تاسو رښتونی ولن یتمنوه او هیڅ چری دیو ارزو نه کوي د دې مرګ ابداً همیشه بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه څه چې مخکې لیږل دي د دیو لاسونو والله علیم بالظالمین الله تعالی ښه پوهه دی په ظالمانو باندې ولتجدنهم او خامخا ته به بیا مومې دیو احرص الناس زیات حرص کوونکي د نورو خلکو نه علی حیات په ژوند باندې په ژوند دنیاوي ومن الذین او داغ خلق نبهم بیا مومی اشرکو چې شرک کړی دی یودو خوخی احدهم هر یو تند دیونا لو یعمرو ارمان چې دلر عمر ورکلی شي الف سنة زر کالا وما هو او ندی دا عمر بمزحزحه خلاصون کې دلر من العذاب دا عذابنا ان یعمر چې عمر ورل ورکلی شي والله بصیر بما یعملون الله تعالی ډیر خلیدون کې دی د هغه څه چې دوی کوي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك